हेलो अस्सलाम वालेकुम څنګه دوستانو خیر دي زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه دي دا نن ویډیو چې کومه دا خو امرجنسی کې را پېښ ولې کنه ځکه چې دا خو د روټین ویډیو نه ده دا وګورئ چې دا چرګوټی دی دا څنګه یو پنجرې نه ووتو او بلې پنجرې ته لاړو او هغې کې چرګې ووښلو او دی وګورئ دا ځای والا دا سټې والا بالکل شلولی دی جي پوه شو جي نو بس دا اوس وشولو دې له به اوس مونږ تاسو چې کله داسې وشي تاسو سره داسې مالات کې وشي که واړی که او که غټ چرګانې نو تاسو به ورسره بیا څه طریقه کوئ د دې داسې اکثر له داسې چرګانو سره وشي ډېر ملګري ول ارزي غوندې علاج وکړي هغې نه پس بیا هغه چرګ چې کوم دی یا چرګوټی وي یا چرګه وي هغه بیا وجود یې پړسېږي خلک وایي هاوی ونیوله د هغې زه تاسو نن صحیح طریقه ښیم که نه چې سټریچنګ به څنګه کوو مونږ پوه شو جي د دې دا ټانکې چې کوم دي ټانکې به مونږ څنګه کوو جي صحیح شو جي دا ورکوټه چرګوټی دی 40 ورځو زما هیرې والا دغه دی او پنجره کولاو شوله او هغې نه راووتو او غټې پنجرې ته لاړو هغې کې زنګ هغه چیته چې کومه چرګه ده نو بس هغې ووالو او دا سټ دبره کم چې چمړه دی والا شلولې ده نو مونږ راځي دې له به علاج کوو نو دې علاج دپاره مونږ ته څه پکارېږي د دې علاج دپاره مونږ له پکار دی کاټن پکار دی مالوچ پکار دی پوه شوې جي دا بروفین دغه پکار دی بروفین دوی پکار ده دا جی دغه پایوډین پکار دی جی او د سټریچنګ خپل ستنې خو چونکې اوس ما سره نو ما نه چوړې وه نو عام د کور ستنه مونږ استعمالوي خو تاسو به د دې خپل سټریچنګ ستنې وي هغه ګول وي جي داسې شیپ کې وي پوه شوې جي تاسو به هغې استعمالوي هغې سره ټانکې په اسانه باندې هغه بالکل داسې شیپ کې وي جي صحیح شو چې د هغې خپل تار هم میلاویږي خو چونکې دې چمړه ډېره نری ده جي نو راځئ مونږ دې سره د دې تاسو سټریچنګ طریقه ښیم چې داسې حالت تاسو سره موشي پوه شو چې دا ټولو سره کېږي څوک شوق ساتي که نه چرګانو جي ای سره همدغه رنګ کېږي نو راځئ تاسو زه سټریچنګ کولو طریقه ښیم جي پهله به تاسو وکړئ پهله به دا زخم چې کم دی دا لږ د پایوډینو سره صفا کول غواړي صحیح شو چې دې نه خو وینه نه راځي اکثر له بعضې دغه نه وینه راځي جي صحیح شو د دې اوس صرف چمړه شلېدلې ده لاندې غوښې نه ده غوښه یې بچ شوې ده بعضې کې چې دی غوښې له نقصان ورسي نه غوښه وشلېږي نه هغې په وجه باندې بیا هغې نه وینه راځي د وینې بیا صفایي به پهله به صفایي کوئ لازمي د لازمي نه پس بیا موږ د سټریچنګ کوو نو دا راځو موږ تاسو اوس ښایو چې دا به اوس پهله صفا کول غواړي جي تاسو به دغه رنګ لږ شانتې پایوډین والي په مالش په ولګوئ صحیح شو جي د دې چې کم دا ایریا ده جي دې باندې موږ داسې ولګول صحیح شو جي دا هم پایوډین ول کړ دا د دې چې کومه دا چمړه ده دا به د غوښې نه تاسو داسې روچت کړئ دا به موږ داسې برابرو جي صحیح شو جي دا ستنه ده ستنه کې به نری غوندې تار واچوئ تاسو او دا ستنه ډېره نرۍ ستنه ده دا به موږ راځو د سټریچنګ طریقه ښایو جي صحیح شو جي تاسو چې سټریچنګ کوئ نو دا په یو کس باندې نه کېږي دا به کم سے کم تاسو ته 3 کسان پکاري پوه شوئ جي ځکه دا هم اپریشن دی او د اپریشن نه پس بیا ټانکو دغه دی جي هر ځای له به خپل یو ټانکه ورکوئ صحیح شو جي دا اسانه طریقه دی جي صحیح شو جي یو دغه شو دا دویم صحیح شو جي ښه جي دا دغه مو کړو جي صحیح شو جي دا یو سټریچ شولو دې له اوس مونږ بل سټریچ کوو جي لږ به السلام علیکم دوستانو څنګه خیر جي دا وګورئ چې دا مونږ پرون دې له سټریچز کړي وې دا وګورئ دا نن دویمه ورځ ده جي او جنې مې زه تاسو ته یو ښیم پېښ ولې که نه چې مونږ پرون د دې دا کم ځای شلېدلی او دا سټ دا والا مونږ ټانکې کړي دي او د دې نن دویمه ورځ ده او انشاءالله چې کولاوو کله نو بیا تاسو سره دا درته ښیم دا زخم به وګورئ څومره زر به جوړېږي پېښ ولې جي دا تاسو د ټانکې مانکې دې غونډ ښکاري دا دا غونډ سره د دغه شی و جي اوس ماشاءالله بالکل سیټ دی ښه خوراک څښاک کوي لګیا دی
ښه دوستانو دا وګورئ چې دا مونږ دغه شوی وی پیښې خوږ شوی وی چرګې والې وی او دا ځای والا غونډ شلولی و داسې جي دا بیا مونږ وګنډلو وی او نن د دې چې یو پوره یو هفته وشوله جي یو هفته وشوله او یو هفته وشوله دا زخم تاسو ته ښکار لګی دی چې دا دی بلکل ټیک دی دا ټانکې پکې مونږ لګولې وي او